ګرانو ملګرو دې وخت کې مونږ نوشهره کینټ کې موجود یو، مونږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي رهنما تیمورباز صاحب موجود دی. دای نه به تپوس کوو. تیمورباز صاحب دا راته وایي کمپین جاری دی ستاسو پی کې 63 حوالې سره د انجینیر میوه جاز صاحب د نوښار عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي جی په دې عظیم الیکشن کې؟ تاسو چې ډېره مهرباني تاسو وساتت سره چې دا پیغام ورکول غواړم چې اوس لاندې د مارکیټ بیسمنټ کې موږ ته یو ځوان میلاو شو. هغه وویله چې ما نه دا ووټ غواړم نه زه اسم درکوم، وایي چې د کوم موجوده نظام د کوم حکومت دی وی دی موږ تباه کړو. زه نور هېڅ پیغام نه ورکوم، زه صرف د یو ځوان چې د چا په اوږه باندې د ټوپک ډزولی شوی دی او د چا په اوږه باندې د حکومت سور راغلی دی او د چا اوږې استعمالي شوي دي، د ځوان د ځواني استعماله شوې ده، هغه موږ ته نن دا پیغام راکړو. نن زه ډېر مطمئنه یم چې زموږ ځوان راویښ شوی دی، د ځوانانو سره دوکه شوې ده د روزګار په نوم باندې، د راتلونکي وخت د خوشحاله پاکستان په نوم باندې، د خاورې د فلا په نوم باندې. نو نن زه ډېر مطمئنه شوم چې یو ځوان د خولې مې دا واورېدل چې اوس موږ راویښ شوي یو، موږ نه غلطي شوې، موږ له دوکه راکړې. نو زه صرف او صرف د خپل ولس ته خاص کر د ځوانانو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې بالکل غلطي د انسان نه کېږي. دا چې څه شوي دا شوي دي، تاسو بالکل غلط نه وي، تاسو یو تمه ساتلی وه، یو توقع مې ترېنه ساتلی وه، نو دا هېڅ غلطه خبره نه ده. خو نن وګورئ چې تاسو سره کومې وعدې شوي که دا پرېشته او تاسو سره سرته رسولی شوي د ملک د خاورې د خاطره، خپلو مشرانو پلارانو د خاطره چې چا د وطن دپاره قربانۍ ورکړي، وطن دپاره ستاسو مشرانو قربانۍ ورکړي. نو راشئ او راوځه ځوانان او د ځوان رور سره اوږه په اوږه باندې ودرېږي او دا وطن وګټئ.